نن سبا په سوشل میډیا باندې دا د حدیث په نوم باندې دا ټکي ډېر خوريږي چې وی نبی علیہ السلام فرمایي چې د رمضان د راتللو اولنې خوشخبری چاله ورکه بس د باندې جنت واجب دی او جهنم ور به حرام دی. وی دا حدیث نه دی، دا منګړت خبره ده، د خپل لایک اغستو لپاره دا غلطه خبره نبی علیہ السلام ته منسوب کړي. ډیر ظلم دی. څنګه ایمان دې چې ته په خپل پیغمبر دروغ وایې؟ د بخاری حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي چا چې پما دروغ ویل من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، پما قصدن عمدا دروغ ویل ځان له جهنم کې ټکانه تیار کی. خدا قسم قصې مخه ترازی په سوشل میډیا نو مشر کوي کوسو کې راته شیر کی روي لګي لګ به تور ترغیب او خبرو کې چې بھئی دا حدیث نه دی. ولی خپل ایمان خواره چې کوم صحیح حدیث یا خود شیر نکړل باغی خود عمل نکړل دا ګندګي خوره. میسجو کې چې دا میسج 40 کسانو ته ولګه خوشحالي بدر باندې راشي، غم بدر باندې ناراضي. مدینه کې یو سړی خوب لیدل دی کو نبی علیہ السلام فرمایلی دی مسکوي ګوره دا چل بوشي. دا خو مونږ ته قران کې فرمایلی شي مسکوي، دا حدیث کې فرمایلی شي مسکا. اوس تا په خوب به مونږ عمل کوو؟ نو دا قسم خبره چې په څوک را لېږي نو صرف او صرف د ترغیب په نیت وتوای چې بھئی دا شی جایز نه دی، دا حدیث نه دی.